قطب الدین ایبک د مسلمانانو یو حکمران تیر شوی، یو بادشاه تیر شوی دی او د ښکار او د تیراندازۍ د دې ډیر زیات شوقي و. د ښکار ډیر شوقي و، تیراندازي د غش ویشتل د دې ډیر زیات شوق لرو او دا ګوړسواري او دا تیراندازي د حدیث مبارک کې دې طرف ته ترغیب هم راغلی دی، دا د ثواب لبي دي. نو د تیراندازي ډیره کوله، غشي به ډیر زیات ویشتلم او دا ځکه چې د یو عام مجاهد او یو عام اسپایي و، د هغې نه رو بیا حتی تر دې پورې چې د مسلمانانو بادشاه جوړ شو. نو یو ورځ د تیراندازي کوله غشي ویشتل، نو چې غش یې وویشتو نو ده داسې محسوس کړ چې په دې غشي باندې دغلته په دې غر کې څه شی ولګېد پې، د خو نه ویشته خو بس لاړ غش یې هلته په یو څیز باندې ولګېدو. دی چې ورغې هلته یو انسان و او داسې لتې ټکولې و، آخري ټایم و ځان کدنې و. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې بادشاه هم وي او انصاف پکې هم وي، بادشاه هم دی او انصاف پکې هم دی، الله تبارک وتعالی ته په مخ د ځمکه باندې دا خوښ انسان دی، بهترین انسان دی. بادشاه هم دی خو ظلم کوي، کولی شي، طاقت دی ورسره، زور دی ورسره، خو د هغې باوجود دی انصاف کوي. نو الله تبارک وتعالی ته دا په انسانانو کې خوښ انسان دی، بهترین انسان دی. او ګوره کم بادشاه کې چې انصاف موجود وي که نه، ته د سره د الله تبارک وتعالی امداد هم وي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي وی ملک بادشاهت دا د کفر او د شرک سره چلیدی شي خو د ظلم سره نشي چلیدی. ای بادشاه دی، کافر دی، مشرک دی، خو چې انصاف ته پکې که نه نو د بادشاهت چلیدی شي، د په ملک به سکون وي، آرام به وي. الله تبارک وتعالی د ته مهلت په دنیا کې هم ورکوي. خو چې کم بادشاه دی اگر چې مسلمان دی خو چې ظلم دی پکې، انصاف پکې نشته دی، غریب سره ظلم دی، زیاتې دی، د په ملک به چرته خوشحالي را نشي، د بادشاهت او د ملک چرته وړاندې نشي تللی، مخکې نشي تللی. دا او داسې شوي دي د مسلمانانو بادشاهان دا به ډیر زیات انصافدار وو، چې کله د مسلمانانو په بادشاهانو کې انصاف موجود و، د دې وجې دوی په ټوله دنیا باندې حکمراني کړې ده. په ټوله دنیا باندې مسلمانانو حکمراني ځکه کړې چې په دوی کې انصاف موجود و، ظلم پکې نه و، زیاتې پکې نه و. او د کمې ورځې نه چې د مسلمانانو په بادشاهانو کې ظلم راغلی دی که نه، دوی په زوال شوي دي، دوی په زوال شوي دي. اوس پې د کافرانو هغه راج دی، د مسلمان سر او د کافر ډنډه ده. دا ولې؟ ځکه چې کافرانو په خپلو ملکونو کې انصاف شروع کړی دی او مسلمان په خپل ملک کې د خپلو عوامو سره ظلم شروع کړی دی، ظلم یې شروع کړی دی. الله د مسلمانانو حکمرانانو کې مخکې ډیر انصاف و. دا قطب الدین ایبک دا د مسلمانانو یو حکمران تیر شوی، یو بادشاه تیر شوی دی او د دې ښکار او د تیراندازۍ د دې ډیر زیات شوقي و. د ښکار ډیر شوقي و، تیراندازي دا غش ویشتل د دې ډیر زیات شوق لرو او دا ګوړسواري او دا تیراندازي د حدیث مبارک کې دې طرف ته ترغیب هم راغلی دی، دا د ثواب لبي دي. نو د تیراندازي ډیره کوله، غشي به ډیر زیات ویشتلم او دا ځکه چې د یو عام مجاهد او یو عام اسپایي و، د هغې نه رو بیا حتی تر دې پورې چې د مسلمانانو بادشاه جوړ شو. نو یو ورځ د تیراندازي کوله غشي ویشتل، نو چې غش یې وویشتو نو ده داسې محسوس کړ چې په دې غشي باندې دغلته په دې غر کې څه شی ولګېد پې، د خو نه ویشته خو بس لاړ غش یې هلته په یو څیز باندې ولګېدو. دی چې ورغې هلته یو انسان و او داسې لتې ټکولې و، آخري ټایم و ځان کدنې و. ده چې هغه ولیدو چې او خو زما د لاسه خو یو بېګناه مسلمان قتل شو، شهید شو، ډېر زیات خفه شو. اوس بادشاه دی، تپوس یې کو چې دا څوک دی؟ معلوم شو ورته چې دا یو بوډۍ زنانه ده، د هغې دښکه یو بچی دی
او د هغې د کور ټول دارومدار او خرچه هغه دې بچي باندې وه. دی به غر ته راتلو، لرګي به یې کول، ډکي به یې کول او دا به یې وړل، خرڅول به او په هغې به د خپل کور خرچه چلوله. ډېر زیات پریشانه شو، ډېر زیات خفه شو او لاړ هغې بوډۍ له. هغې ته یې مورې ستا بچی چې دی دا زما نه لګېدلی دی، خو قصدن مې نه دی ویشتی، په خطایي رانه لګېدلی دی. مورې ته مې معاف کوئ او که نه مې معاف کوئ. مورې ور زنانه چې دا خبره څنګه واورېدله نو چغه یې وواله، بېهوشه شوه، ځمکې ته راتاوه شوه. ځمکې ته راتاوه شوه او چې کله په هوش کې راغله زما خو دغه یوه سهاره وه هغه رانم تا واغېستله، زه به اوس څه کوم؟ دغه یو بچی و هغه رانم تا واغېسته، هغه ماله ګټه وټکوله او زه به تا ته اوس څه ووایم؟ بچی خو تا زما وجلی دی، نو که زه تا مړ کړم زما بچی واپس راځي؟ زه قطب الدین ایبک د دغې ځای نه را روان شو او ډایرک راغی عدالت ته، قاضي له راغی او په ځان باندې کیس دایر کو، اف آی آر په ځان باندې وکړو. وی ما یو بې ګناه مسلمان شهید کړی دی، د هغې د ما ته سزا راکړی شي. وګوره دا اوس بادشاه دی، بادشاه په خپله عدالت ته ځي، په خپله جج ته ور مخامخ کېږي او په ځان باندې اف آی آر کوي، زما نه یو انسان شهید شوی دی، ما ته د هغې سزا راکړی شي. قاضي وی ټیک ده. بوډۍ پسې سوال جواب وکړو، بوډۍ راله وی دا مخامخ مجرم چې دی قاضي ورته وایي، وی دا مخامخ چې کوم مجرم ولاړ دی دا ستا د بچي قاتل دی، څه دې وغواړي، څه سزا ورله ورکړم؟ دیت دې واخلم خو قصاص څه وکړو؟ بوډۍ ورته وویل وی زما بچی چې ده قتل کړی دی قصدن یې نه دی قتل کړی چې ته ترې قصاص اخلي، قصدن ده نه دی قتل کړی. وی دیت ته له واخلم؟ وی دیت هم نه اخلمه، ځکه چې داسې یو انسان چې هغه د ملک بادشاه دی، هر څه کولی شي، بیا هم راغلی دی او په ځان باندې اف آی آر کړی دی، په ځان باندې رپورټ کړی دی او د مجرم په شان ولاړ دی، زه به د هغه نه بدل څه واخلم؟ وی خیر دی که زما بچی مړ دی، د نن نه بعد زما بچی چې دی قطب الدین ایبک دی، دا بادشاه زما بچی دی که نه؟ داسې نیکمل انسان زما بچی شو که نه؟ خیر دی که زما بچی مړ شو. الله ما معاف کړی دی، ما بخلی دی، زه ته اسم نه غواړم، دا زما بچی دی. چې دا خبره جج واورېده نو قطب الدین ایبک ته وویل د مسلمانانو بادشاه ته، حکمران ته، د دغې زمانې چې کوم بادشاه دی اوس دی د مجرم په شان ولاړ دی. قاضي ورته څه وایي؟ وی که دې بوډۍ نه وی معاف کړی که نه نو تا ته به ما داسې سزا درکړې وه چې تا به یاد ساتلي وو. دا جج دی، جج خود مختار دی، د بادشاه په لاس کې نه دی. که دې بوډۍ نه وی معاف کړی ما به تا ته داسې سزا او داسې سزا درکړې وه چې تا به یاد ساتلې وه. چې دا خبره څنګه جج وکړه که نه، قطب الدین ایبک داسې ملا ته لاس کو، خنجر یې راویستو، خنجر یې راویسته او داسې مخامخ ونیو جج ته. امام د ځان سره خنجر راوړی دی او دا مې دې دپاره راوړی دی که تا زما سره د عامو مجرمانو غونته سلوک نه وی کړی، زما د بادشاهت لحاظ دې کړی وی، په دې خنجر مې درنه سر غوڅاو. الله د بادشاه سوچ ته وګوره، که تا زما د بادشاهۍ لحاظ کړی وی، زما سره د عام مجرم په شان سلوک نه وی کړی، دا خنجر مې راوړی او دې له چې ستا نه سر لر کوم. او جج ورته څه وایي؟ که بوډۍ نه وی معاف کړی ما به داسې سزا تاله درکړی وي چې تا به یاد ساتلي چې سبا دپاره بیا داسې غلطي ونه کړي چې د مسلمانانو بچي ونه ولي. داسې د مسلمانانو حکمرانان تیر شوي دي، داسې دا د مسلمانانو حکمرانو داسې انصافدارو، د دې وجې نه هغوی په ټول دنیا باندې به حکمراني کوله. نن چې مسلمان خوار دی، ذلیل دی، برباد دی، تباه دی، د هغې اصل وجه دا د ظلم دی. ظلم په مسلمان کې انصاف پکې نشته دی. انصاف شته دی خو د چا دپاره؟ د مالدار دپاره، د غریب دپاره انصاف نشته دی. نو که د غریب هیڅوک نشته نو الله خو شته دی که نه؟ الله شته دی. نو دا الله تبارک وتعالی بیا د دې غریب تپوس کوي، د دې وجې نه بادشاهان د مسلمانانو هم په آرام سره ژوند نشي کولی. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د ګنټې د نشان سره کلک کړئ، تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې ملاویږي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام، ډېره ډېره مننه.